سکیبیز سسیز دی د دې علاج څنګه دی او اصل کې د مین ریزن هغه د سیز نو سکیبیز هغه سیز دی کم په زنګ په وجود باندې وړوکی دانې وي سره سره داغونه وي د هغې نه موږ د هغې د وجې نه موږ ته خراش وي یعنې ګرېده وي دغه شانتې هغه وړوکي پیمپلز یعنې دانې وي د هدې دپاره علاج سدي دپاره تاسو کروماټیټان یعنې پرمترین کروماټیټان او پرمترین دا فارمولې دي په دې کې تاسو سکیپري لوشن تاکې راتلی شي دا پرمترین فارموله ده سکیپري دغه شانتې کروماټان د سکیبیان فارموله ده په دې کې تاسو کریم او لوشن دواړه میلاویدلی شي دغه شانتې تاسو انټي الرجیک استعمال کړئ لیوسیټرزین یا سیټرزین دغه شانتې تاسو نیرومایسین بیټامیتاسون کریم تاسو استعمال کړئ نو ان شاء الله تاسو به د سکیبیز کوم مسله وي هغه تاسو بالکل السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم تاسو به روز جوړ او خوشاله وئ دوستانو زه نن تاسو چې کوم دی د پرمترین او د کروماټان باره کې خبرې کوم یعنی د کم خلکو ته چې د سکیبیز وي سکیبیز مسله وي هغې باره کې تاسو ته وړوکې غونته کې علاج ښیم نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ هغه خلک کم خلک چې پریشانه وي خاص کر په دې ګرمۍ کې سکیبیز چې کوم دی هغه په ګرمۍ کې زیاتر راځي نو سکیبیز د دې دپاره علاج څه دی او د دې نه چھټکاره حاصلول دپاره موږ ته څه کول پکار دی چې هغې سره موږ ته دا مسله بالکل ختمه شي هغه خلک ډېر زیات پریشانه وي ما نه ډېر زیات کوېسچنې هم وشوې په کمنټس کې هم ډېر زیات خلکو ویل چې یار تاسو به پلیز په سکیبیز باندې لږ رڼا واچوئ نو انشاءالله زه به نن تاسو سره په دې سکیبیز باندې خبره کوم چې سکیبیز دې څه شي او دا راځي د څه وجې نه او دې علاج څنګه پکار دی او یا دا موږ څنګه ختمولی شو دې نه چې کوم دی موږ ته چھټکاره څنګه حاصلول پکار دی نو ویډیو تاسو تر اخره پورې ګورئ ویډیو به کټ کوئ نه نن زما دا ویډیو تاسو ته پته چې دا په پښتو کې ده نو کله همیشه زما ویډیو چې هغه په اردو کې وي نن زما ویډیو پښتو کې د دې لپاره ده چې کم زما پښتانه وروڼه او خویندې دي هغوی ته سمجھ راشي یعنې هغو په دې ویډیو باندې پوره پوهه شي او هغوی ته چې کومې مسلې دي نو اول دی خدای چاته مسله راولي نه او کوم خلکو ته چې مسله ده هغه د خدای د دې سکیبیز کوم مسله وي نو هغه د الله تعالی دوی ته په دې انشاءالله تاسو څو خبرې کوم به هغې تاسو استعمال کوئ کوم علاج تاسو در کومه انشاءالله به تاسو بالکل ټیک ټاک کوئ سکیبیز چې کوم دی هغه بالکل زموږ په وجود باندې چې کوم وړوکي دانې وي یا داغونه وي هغه مونږ ګرو او زیاتره دا سکیبیز مونږ ته په ګرمۍ کې کیدی شي ځکه چې د دې سکیبیز د مین وجه دا ده دا چې کله هم ګرم شي دا چې کله ستا وجود ګرم وي یعنې ته ګرمۍ ته په ګرمۍ کې ستا وجود باندې ډېر زیات راتلی شي ځکه چې دا د ګرمۍ سره تعلق ساتي تاسو ته ښه پته ده سکیبیز یعنې کم ګرېدل شو سکیبیز دې څه شي سکیبیز دا وړوکي دانې وي یا داغونه غونته کې وي د هغې سره دا وجود بیا ګرېږي او ټول وجود بیا دخاندې ګرېږي او هغه ته ډېر زیات تکلیف وي او دا چې کله تاسو نور ته شئ بیا ډېر زیات الرجي انسان ته کېږي یعنې دا یو قسم الرجي ده دا هر انسان ته کېدی شي او د دې چې کوم دی اصل علاج به تاسو ته وایم خو سکیبیز چې کوم دی دا تاسو بالکل تاسو کله زیاتره موږ ته به ګرمۍ کېږي تاسو ته پته په ژمي کې بالکل دا نه وي او چې کله ګرمي شي موسم ګرم شي نو دا چې کوم دی دغه شانتې پښتو کې موږ څه وایو منګوڼ چې کوم دی هغه هم په ګرمۍ کې ډېر زیات وي په ورځ کې 1000 بچي راوړي د دې مثال هم د سکیبیز مثال هم د دې منګوڼو شانتې دی منګوڼ هم هغه ډېر زیات بچي راوړي دغه شان دا سکیبیز چې کوم دی دا هم دغه شانتې دا ډېر زیات زر خورېږي د ګرمۍ موسم کې دې اصل علاج یعنې دې کوم علاج دی یو ټوټکه هم ده هغه به تاسو ته وایم د دې علاج دا دی د دې لپاره موږ پرمترین یعنې استعمال کو پرمترین چې کوم دی دا لوشن دی دغه شان سره کروماټیټان لوشن هغه هم موږ استعمالولی شو او د دې سره چې کوم دی بالکل موږ تاسو چې هر کله هم د سکیبیز مسله وي نو تاسو ته چې کم دغه کې تاسو بالکل یا تلویه استعمالوئ ټاول دغه شان د بستره استعمالوئ څادر وغیره چادر دغه شان تاسو دا استعمالوئ هغه بالکل تاسو ټول به راواخلئ هغه به غرمو ته بالکل دغه شانتې 2-3 ورځې بالکل تاسو خوره کړئ نو انشاءالله دا چې کله ګرم شي دینه چې کوم د سکیبیز هغه دغه بالکل وځي نو د هغې نه پس تاسو چې کوم د سکیبیز د مسله وي دا بالکل د شانتې حل شي تاسو ته ما دا ووایي انشاءالله دا تاسو یو پیره ټرای کړئ او دې سره چې کوم دی تاسو ته ما ووایي چې کروماټیټان اینډ پرمترین دا مونږ استعمالولی شو او دې سره به چې کوم دی مونږ انټي الرجیک ګولۍ وي هغه یا شربت وي که ماشومان وي هغه ته مونږ شربت ورکول شي یعنې سیرپ او انټي الرجیک سیټرزین یا لیوسیټرزین دې سره مونږ ټیبلټ هم استعمالولی شو او دې سره چې کوم دی مونږ کریم به هم استعمالوي بیټامیتاسون یعنې روماسین
یعنی بیټاجینک NN یا NM یا NN یا بیټاجینک ساده بالکل دا تاسو استعمالولی شئ. دې علاج دا دی تاسو بالکل پرمترین یا کروماټران. پرمترین دا د سکیپری لوشن فارموله ده، سکیپری کریم او لوشن. دا په لوشن کې دا 8 کمپنۍ وال دی، لوشن هم تاسو میلاوی شي، په کریم کې هم تاسو میلاوی شي. دې فارموله دا پرمترین دا تاسو بالکل استعمالولی شئ. او په هفته کې به تاسو بالکل دا 2 پیرې استعمالوئ. دکشن دې سره چې کوم دی تاسو بالکل انټي الرجیک لیو سټرزین یا سټرزین تاسو بالکل استعمالولی شئ. که ماشومان ما تاسو ته ووایي دې سره به تاسو بالکل سیرپ استعمالوئ. که هغه لوی ګولۍ د 12 سال 15 سال نه سیوا وي نو هغو ته به تاسو انټي الرجیک ګولۍ یعنې ټیبلیټ ورکولی شئ. دې سره تاسو کریم هم استعمالوئ. کریم دا وي هغې سره به کریم بیټاجینک کریم، بیټامتاسون نیرومایسین دا تاسو استعمالولی شئ. او دې بالکل مین وجه یعنی کم دې مین علاج یعنی کم اهم ټوټکه چې کوم ده هغه دا ده چې تاسو به بالکل خپله کم تاسو کم د ضرورت سامان یعنی تاسو کله هغه استعمالوئ. یعنی ټاول شو، مثال طور ټاول شو یعنی تلویه د بستره شوه، چادر وغیره تاسو دا استعمالوئ. هغه اکټ شو هغه به تاسو راواخلئ او دې غرمو ته به یې تاسو کېدئ. دې غرمو سره به دې چې کوم سکیبیز د اثرات وي دا بالکل ختم شي. تاسو ته پته سکیبیز چې کله هم مونږ ته راځي دا مسله دا په ټول خاندان کې وي، یعنی کله چې دا هم یو کس ته وي نو هغه بیا ټول خاندان کې تقریبا خوره شوي. دې سره به تاسو بالکل دغه ټوټکه تاسو وکړئ، انشاءالله دې به تاسو دا مسله بالکل حل شي. او ما تاسو ته ووایي چې پرمترین او کروماټان یعنی پرمترین د سکیپری لوشن فارموله ده، تاسو به د کریم هم میلاوی دي شي. او کروماټان چې کوم دی هغه سکیبیان یعنی سکیبیان کریم هم میلاوی دي شي تاسو ته، او لوشن هم میلاوی دي شي. انټي الرجیک او کم بیټامتاسون ان نیرومایسین کریم هغه تاسو بالکل استعمالولی شئ. تاسو ما ووایي چې دا د منګونو په شانتي بچي راوړي، یعنی دا هم د هغې شانتي زر سیوا کېږي. نو تاسو چې بالکل دا تاسو وکړئ انشاءالله تاسو ته به چې کوم دی دا مسله بالکل ډېر زر ته زره دا شانتي ختمه شي. دې پرمترین کم ما تاسو ته لوشن باره کې وي او کم ګولو یعنی کوم باره کې ما تاسو وایي طریقه استعمال څنګه دا مونږ څنګه استعمالوو. نو دا به تاسو پرمترین لوشن یا کروماټان لوشن دا به تاسو په هفته کې 2 پیرې د خپل وجود نه په دې مرۍ نه په ښکته ټول وجود باندې تاسو بالکل مږلی شئ. او د هغې نه پس تاسو به 24 ګنټه پس بیا لامبئ. دغه شان دې سره به تاسو دا کریم سهار ماښام پې لګولی شئ. او ګولۍ چې کوم ده هغه تاسو یوه ګولۍ د شپې یعنی یو ګولۍ روزانه هم خوړلی شئ. که تاسو د شپې وخورئ نو ځکه چې په هغې کې لږ ګوټې ارام وي نو تاسو دا د شپې وخورئ. انټي الرجیک دی نو دا تاسو د شپې وخورئ نو ډېر زیاته بهتره به وي. کله موږ د ورځې وخورو موږ باندې بیا اکثر چکر راځي، ګولو هغه اثرات موږ اکثر بیا موږ له خوب راولي. نو ما تاسو ته دا ووایي چې کله د 18 سال یعنی د 15 سال نه کم 18 سال نه کم وي هغو تاسو سیرپ ورکولی شئ د 15 سال نه، او د هغې 15 سال نه سیوا وي نو هغو تاسو ټیبلیټ ورکولی شئ. او لوشن تاسو د هغې عمر باندې څه فرق نه پرې باسي، تاسو هر قسم یعنی بچو له ماشومان له هغه ورکولی شئ. دوستانو دا وه زما ویډیو. که تاسو خوښه شوي وي دا ویډیو لایک کړئ، کمنټس هم وکړئ، او د دې ویډیو باره کې ستاسو څه خیال دی خپله رایه ضرور راکړئ. ما په پښتو کې دا ویډیو ځکه وه چې ما وی تاسو ټولو ته په انشاءالله ښه پوهه شئ. او په اردو کې به انشاءالله که تاسو غواړئ په اردو کې هم بیا وکړو، نیکسټ ویډیو به انشاءالله بیا وکړو. ځکه تاسو کمنټس وکړئ نو موږ به وخت مطابق ته ګورو نو انشاءالله موږ بیا په اردو کې هم کوو. نو دا وه دوستانو زما ویډیو د سکیبیز باره کې. ډېر زیات خلکو دا مسله وي نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو دا هم مسله وي هغه دا استعمال کړي انشاءالله تعالی تاسو بالکل دا مسله زر تر زره ختمه شي. دوستانو تاسو چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.